بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما. خانو پرون سبق کې منګه بسم الله والحمدلله خطبه شروع کړی واو پای کې منګه یو کر خطبه ویلو دغه د مخ کوایو دغه ځای پرونه معنی بیا کومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل اصول الفقه مبنى للشرائع والاحکام. پکار د سو سره پنسل وی یا سو سره پین وی کم ټکه تاسو سګران قاری داغه ته معنا پکار ته جتا سو زر زر لیکي یا کوم عبارت او تخکاری تیار ما خو یو شان دي ذکر ده دراته بل چند وی جو کر خبره راکاږي. الحمد لله الذي جعل ټول دارونه هغه ذات لري چې هغه ګرځولې دي صحیح ګرځولې دي اصول الفقه اصول فقه ګرځولې ده مبنى للشرائع والاحکام بنیاد د شریعتونو د پاره او د احکاماتو د پاره واساسا لعلم الحلال والحرام او ګرځولې د الله پاک د اصول فقه بنیاد د علم الحلال او د حرام د پاره ته پیژندلو د حلال او د حرام د پاره وصيرها موثقه بالبراهين والدلائل او ګرځولې د الله پاک د اصول فقه مضبوطه کړی شوی په دلایل سره براهین او دلایل وانه د دلایل مطلب دی او براهین دا عام معنی ده او دلایل دا خاص معنی ده. براهین خاص دي او دلایل عام دي. براهین ما تاسو ویلو چې هغه ته ویلېږي چې هغه معلومه تصدیقی چې بونکې مجهول تصدیقی ته نو دا دلیل دی او برهان دا چې د مقدمات یقینیه او مرکب وي. مراد د دینه هغه دلایل عقلیه دي وموشحه او ګرځولې الله پاک ګرځولې د دې لاره خیسته کړلې شوی بالحلی والشمائل پکالو سره او په عادتونو سره. کالو نه مراد لکه دې هغه خپل احکامات او خپل طریقې دي مراد دلایل نقلیه دي. پس مخکوي والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم الى يوم الدين. والصلاه په لغت کې به معنا د دعا سره راځي او چې کله د دې په سله کې علی راشین بیا معنی بد دعا د صلات چې کله نسبت الله ته اوشي نو معنی وی رحمت لېګل لکه منګه په درود شریف کوایو اللهم صل یا الله رحمت ولېږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. د صلات چې کله نسبت الله ته اوشي معنی وی رحمت لېګل. د صلات نسبت چې کله فرشتو ته اوشي معنی وی استغفار کول نو ان الله وملائکته یصلون علی النبی نو ملائک استغفار. او د صلات نسبت چې کله مرغو ته اوشي یا زراور ته اوشي نو معنی وی تسبیح ویل لکه صلت طیور ای سبح. او چې کله د صلات نسبت بندگانو ته اوشي نو مطلب وی درود ویل چې تاسو درود وایي. نو دا الله تعالی نبات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې ډیر زیات احسانات دي او تکالیف دي د امت لپاره برداشت کړی دي. د دې وجینا درود ویل او سلام ویل دا په امت باندې لازم دي. والصلاه والسلام او درود نزول د رحمت کامله دی وی نزول د رحمت کامله دی وی والسلام او سلام دی وی علی سیدنا په سردار زمونږه په آقا زمونږه په مشر زمونږه چې څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم دی. سیدنا مبدل منه او محمد عطف بیان یا بدل. الذي هغه محمد صلی الله علیه وسلم اجرا هذه الرسوم چې جاری کړي دي دا رسمونه د دین. الرسوم نه مراد الف لام عوضی د مضمون په عوض کراغله رسوم الشرع اصل کې چې جاری کړي دي دا رسمونه د شریعت الى یوم الدین د قیامت د ورځې پورې د قیامت د ورځې پورې با د بدلی د ورځې پورې با د قیامت د ورځې پورې با دا رسمونه د دین وي. وأيد العلماء بالايدي المتين او هغه الله یا هغه پیغمبر چې مضبوط کړي دي علماء کرام بالايدي المتين په مضبوط تایید سره چې مضبوط کړي دي علماء کرام په مضبوط تایید سره. ورفع درجاتهم في اعلى عليين او دغه الله اوچتی کړي دي درجات د علماء کرامو فی اعلى عليين په اوچتونو په اوچت ځای کې په جنتونو کې.
وزدل ورفع درجاتهم په دې تی باندې نظر ولې ورفع درجاتهم وای نه لول خدا وایا چې دا په ترکیب کې څه واقع کیږي فعل فاعل مفعول به مفعول فيه حال تمیز شي مفعول به واقع کیږي څه واقع کیږي مفعول به رفع فعل هو ضمیر په فاعل له درجات مرکب اضافي دا مفعول به ده وېما خبره مفعول به کو منصوب او لکه په درجات باندې زیر راغله ده نو اوس بداوه وای چې دا څه ده جمع مؤنث سالم ده او جمع مؤنث سالم کې حالت نسبی تابع ده سوي لا حالت جروي نو رفع درجاتهم او الله پاک چت کړي درجه دي علماء کرامو فی اعلی علیین په اوچت ځایونو کې وشهد لهم او گواہی کړي الله پاک د دې لپاره بالفلاح والیقین د ایمان او د کامیابی وعلى آله او بآل دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په آل دی پیغمبر اسلام باندې درود وی آل دا آل په اصل کې اهلون وو آل په اصل کې سو اهلون و اهلون نو خلاف القياس دا په حمزه سره بدل شو اهلون ته جوړ شو بیا حمزه متساکینه دا ما قبل لري حمزه متحرکه راغله ایمان قاعده د وجره حمزه په الف سره بدل شو نو آلون ته جوړ شو یا آلون بعض اولون و مدارک ما قبل مفتوح و بعض سره بدل شو قال بعد وجنا آلون ته جوړ شو فآل او بآل کې څه فرق دی آل د اشراف د پر رضی آل د ذوی العقول د پر رضی آل د مذکر د پر رضی مذکر د پارا ذوی العقول لپاره اشراف د پارا او اهل عام دی اشراف غیر اشراف ټول د پر رضی مذکر مؤنث ټول د پر رضی او ذوی العقول غیر ذوی العقول ټول د پر رضی درېمه خبره آل ستو د آل مصداق سره نو د آل یو مصداق چې مراد دینه بنو هاشم دي صرف دویم قول بنو هاشم ته مراد دی او بنو عبد المطلب ته مراد دی دریم عترة الرسول صلی الله علیه وسلم خاندان ته مراد دی داغه بیبیانی او لوریانی او د لوریانو زامن سلورم کل مؤمن تقی فهو آلی هر مؤمن تقوادار پرهیزګار دما آل لري دا را روان دی ورستو خان خانانو دې کتاب کشته ها نو الته کې چرای شو بیا به د نزاورو ما او کل مؤمن تقین هر مؤمن ته پرهیزګار د مال ده بس شو د قدرې خبرې په آل کې وي آل په اصل کې څنګه شو او آل او په اهل کې فرق سره د آل مصداق سره دا شو واصحابه او په اصحاب دا باندې اصحاب جمع د صاحب دا لکه اطهار جمع د طاهر دا صحابي هاي کس ته ویلېږي الذي ادرك صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات مؤمنا هاي کس چې په یغه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلې وي پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی او دغه ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی پیغمبر اسلام په خوب کې لیدلې صحابي نه لري پیغمبر علیه السلام لیدلې خو ایمان یې بین راو لګ ابو جهل او د نور ګړ کا پنځري نو دا مصاحبه نه دي او په پیغمبر اسلام لیدلې پیغمبر سره ناس پاس ته خلک صحابه نه دي ایمان نه راوړل دریم نمبر چې لیدلې هم دې په یخې لیدلې ده او ایمان به هم راوړل خو دغه ایمان باندې دنیا ته لکه د څه پکې و چې هغه ایمان باندې دنیا نه وتله جو بیا ولکاغه هم صحابي نه دي جی واصحابه او په اصحاب دا باندې درود وي الهادین المهتدین چې هغه هدایت کوونکي دي هادین دا چې هدایت کوونکي دي او ته هدایت کړل شوی دی هدایت و تکړل شوی دی وتابعيهم او هاي کسان چې د دوی تابعداري کوونکي دي تابعي من را الصحابي او په دغه کې دا خبره ده چې صحابي لیدلې او د مؤمن وي د ایمان په حالت کې صحابي لیدلې او ایمان راوړل په دې کې نشته ګوره ایمان په تابعي په صحابي ایمان نه راوړي او د ایمان په دنیا نه تللی نه تابعي وي وتابعيهم او تابعين دي یعنی کوم چې صحابه کرام شاګردان یې تابعین وي وتبعهم او بیا هغه چې د دوی په تابعین من الائمه المجتهدين دا امامانو چې هغه ډېر زیات اجتهاد کړی دی او مشران علماء کرام لکه امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او دا نو احمد امام محمد رحمۃ اللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وبعد ورسل د حمد صلات نه قبل او بعد
حالتونه تاسو ویلي دي. بعدو د ټول نه لاول دا لفظ یو قول مطابق واتیناه الحکمت وفصل الخطاب کې د تفسیر کې لیکلي چې حضرت داوود علیه السلام د ټول نه لاول په دې خبره باندې تکلم کړو وفصل الخطاب چې بهترین خطاب ورته ورکړل شوی دی. نو اصله نو پروس کله تاسو ویلي چې اما بعد پکې دا دویم قول دا چې حضرت یعقوب علیه السلام د ټول نه لاول دا خبره کړې و. دریم پکې کعب ابن لوی د پیغمبر اسلام په نیکونو کې واغ ډېر زیات فصیح بلی و. سلورم قول یا عرب ابن قحطان یا عرب ابن قحطان دا ټول نه لاول نه دا ټکي ویلو. اما بعدو بیا د قبلو بعدو درې حالتونه دي یاد دي درته کنه چې مضاف الیه به مذکور وي یا مضاف الیه محذوف وي نسیم منسیه او یا مضاف الیه چې محذوف منوي وي. که مضاف الیه مذکور او یا محذوف نسیم منسیه او نو په دې حالت کې به بعدو قبلو دا معرب وي. او په دریم حالت چې مضاف الیه محذوف او منوي وا پنځت کې موجود او مضاف الیه به مبني وي. نو اصل دې کې دې بعد الحمد والصلاه یعنی ورستو د حمد او د صلات نه بیا به دې باندې اعتراضات دي چې اصل په اسماء کې اعراب دی بعدو دی ولی مبني کړی دی. بیا یې چې راته وایي چې دا خو اسم غیر متمکن دی ها بیا چې دا مبني دی نو مبني کو خاص الله خبره چې مبني علی سکون به دې لکه مبني علی الحرکت ولې بیا مبني علی الحرکت نو فتح خفض حرکت نو په سم دی ولې کړی دی. نو چې دا د کوم نو سبق برانه پاتې شو خدا سو د نور کتابونو کې کې دي چې بعض استادانو ویلي او پورا ده. نو اوس دی چې بعد الحمد والصلاه د حمد و صلات نورستو فلما كان كتاب المنار اوجز كتب الاصول متنا وعباره کله چې وو کتاب د منار یعنی منار یو بل کس لیکلو اوجز كتب الاصول چې دا ډیر زیات مختصر اوجز آیت ویلېږي چې مختصر وي د شرح محتاج وي. کتب الاصول په کتابونو د اصول په کتابونو کې دا منار دا مختصر وو د څه په اعتبار سره نو دا ممیز دی متنوع عبارتن دا بګه تمیز د معطومات علی د متن په اعتبار سره هم مختصر وو او د عبارت په اعتبار سره هم سو مختصر وو. نور بګه څه چلو واشملها نکتا ودرايه او ډیر زیات شامل و دا کتاب په نکتو کې او په درایت په علم باندې. نکت د نکتې جمع ده الدقیقه اللطیفه الشأن یعنی هغه باریک خبرې ته ویلېږي چې پای باندې هر سړی نه پوهیږي دې ته نکته وي. او درایت یعنی د علم په اعتبار سره علم په ډیر زیات او نکتې په ډیر زیات وي. هغه پوه شوي وای کله چې کتاب د منار د سی وو کتاب المنار کتاب د سی وو چې لکه د عبارت او د متن په اعتبار سره ډیر زیات مختصر وو خو نکتې او علم په ډیر زیات موجود وو. ولم يشتغل بحله احد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يشتغل بحله احد او هیڅ یو کس نه دی مشغوله شوی د دې په حل کولو کې د سانا من الشراح الذين سبقونا بالزمان دا غي شرح کوونکو نه دا غي وضاحت کوونکو نه د شارحینو نه کم چې زمونږ د زمانه په اعتبار سره مخکې تیر شوی دي الذين سبقونا بزمانه چې زمونږ مخکې تیر شوی دي زمانه په اعتبار سره. ولم يعصموا عن النسيان او هغه نه دي محفوظ شوی د هیر نه یعنی بعضو خود سي دي کنه چې هغه د سره لکه د شرع کړي او بعض بګی دي چې هغه په غلطیاں نه راغلي. فإن بعض الشروح مختصرة مخلة لفهم المطالب فإن بعض الشروح دی وی کنه چې لکه مخکې خلقو شرح لیکلي د منال نو ته ولې لیکې نو دی دا وځي. فإن بعض الشروح ځکه بعض الشروح بعض شرح مختصره مختصر وي څنګه مختصر وي مخلة لفهم المطالب داغه په مطالب باندې په پوهېدو کې خلل غورځونکي وي یعنی په مطلبونو باندې لکه دومره مختصر شرح لیکلي وي چې هغه مطلب نه واضح پوه شئ. وبعضها مطوله او بعضها او بعض د دې شرحونه مطول اوګدي وي بعض د شرحونه اوګدي وي څومره اوګدي وي ممله فی درک المعارب معارب د مقصد درک مندل چې د خپل مقصد په مندلو کې ممله ستړي کوونکې وي. هغه پوه شوي وې د منار کتاب نه په دې خو خلکو شرح کړی وي
خو یو خدا چې د خلکو نه پکې غلطیان راغلي وي او بل دا چې لکه داغه ګران جګونه چا حل کړي نو او څلورمه درېمه خبره ده چې بعض خودي سي مختصری وي چې لکه په مطلب باندې سره نه پوهیدو او بعض دون وګدي وي چې داغه پاغه مطلب چې په کتاب سره نو پایګه هم تستړی کېدلې لکه پوه شوي وقدیما کان یختلج بس ته پوره ده د دې معنی ته بیا کوم نو بیا ورته وکړي والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين او درود دی وی درود رحمت نازله دی رحمت نازله رحمت کامله دی نازل وی او درود سلام دی وی علی سیدنا محمد زمون په سردار باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی الذي اجرى هذه الرسوم الى يوم الدين چې جاری کړی دا رسوم د شرع د قیامت د ورځې پورې وايد العلماء بالايدي المتين او مضبوط کړی دی علماء کرام په مضبوط تایید سره ورفع درجات فی اعلى عليين او چت کړی درجه دغه په اوچتو نه په اوچت ځای کې وشهد لهم بالفلاح واليقين او گواهی کړي د دوی لپاره د کامیابی او د ایمان وعلى اله واصحابه الهادين المهتدين او په آل نبی محمد سلام او په صحابه او د باندې چې هغه هدایت یافته دي نیک خلق دي وتابعيهم او د دوی په تابعین باندې وتبعهم او هغه چې د دوی تابعداري کړي د ائمه مجتهدینونه وبعد د حمد صلات نو رستو فلما كان كتاب المنار اوجز كتب الاصول متنا وعباره کله چې کتاب د منار ډیر مختصر د اصول په کتابونو کې د متن په اعتبار سره او د عبارت په اعتبار سره واشملها نکته ودرايه او ډیر زیات شامل او په نقطو باندې او په علم باندې ولم يشتغل بحله احد من الشروع الذين سبقونا بالزمان او نو مشغول شوی دغه په حل کول باندې هیڅ یو کس د شارعینونه هغه چې زموږ نمخ کې تیر شوی دي په زمانه په اعتبار سره ولم يعصموا عن النسيان او محفوظ نو د هیرنا فإن بعض الشروع مختصره دغه بعض شروع دسي مختصر مخله لفهم المطالب چې په مطلب په حقیقت باندې خلل غورځونکو پای کې خلل راتلونکو وبعضها فإن بعض معنی د عطف ده وبعضها مطوله او بعض دینه وګدی وي دومره وګدی وي مملة چې ستړي کوونکی وي فی درک المعارب په مقصود په مندلو کې په مخبل مقصود حاجت په مندلو کې پوه شوي یاد بشي اول دویم ته مکه دریم